حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین دے هغوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا ارشاد نقل کوي چې د هغه خلاصه دا ده چې مؤذن سوای دای مؤذن پسې هغه کلمات ادا کوي البته حي على الصلاة حي على الفلاح په دوران کې لا حول ولا قوة الا بالله وایي دا سړی به جنت ته داخليږي نو وضاحت خو یې دا دی چې مؤذن الله اکبر وایي دا هم الله اکبر ورپسې وایي هغوی اشهد ان لا اله الا الله وایي دا هم اشهد ان لا اله الا الله ورپسې وایي هغوی اشهد ان محمد رسول الله وایي دا هم پسې وایي هو حي على الصلاة وإذا لا حول ولا قوة إلا بالله دارنگا حي على الفلاح هم لا حول ولا قوة إلا بالله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خائی او هغه چې الله اکبر وای دی هم وای او لا اله الا الله وای ده هم پسې ویل نو هغه پسې چې کلمات وای دا سره به جنت ته داخليږي او یاد وساتئ جنت ته کافر نشي داخله دی یعنی مراد نه دادی چې دا سړی به ایمان سره دنیا نازي ځکه چې د اسلام بنیادی عقیده توحید او رسالت ته او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت منل دي چې آخرین پیغمبر دی نو دا بهترینه عقیده ده او شیطان عبادت ته خو دې نه پریدي عبادت په وخت باندې تا ته راځي وسوسې درته اچوي خدا عقیده او دا دعوت چې څوک چلوي نو په دې وخت باندې شیطان دونه منډه وهي چې تقریبا 70 کیلومتره آس پاس د ورسی او ورسره ګیس سره هوا خارجوي ادونه تیز خارجوي تا چې اذان وانوري به چې کله د اذان ختم شي نو دی واپس شي بیا چې اقامت شروع شي نو بیا منډه کوي بیا چې اقامت ختم شي مانځه په ټیم باندې بیا راشي عبادت ته نه پریدار ته وسوسې درته اچوي معلومه دا شو چې دعوت د الله طرف ته او دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته او دعوت المانزه طرف ته دیس نه شیطان هم تختی او دا ډیر لوی بهترینه الله تبارک وتعالى شعائر اسلام کې یو شعار مقرر کړی دی او سړی جنت ته رسوي الله دې موږ ته ټول ته جنت نصیب فرمایي بیا په حدیث کې دا راځي جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ روایت ہے ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دلته دعای وسیله خودلې ده چې څوک کله اذان واوري او دا دعا وایي نو د لپاره زما شفاعت په قیامت په ورځ باندې حلال شي یاد وساتئ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت با ګناهګارانو د لپاره وي خو شرط دا دی چې ایمان راوړي دینه دا معلومیږي چې دا کس په ایمان سره دنیا نزي ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شفاعت ورته نصیبي یو بل روایت چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه یې بیانوي هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نقل کوي من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. چې څوک کله مؤذن والآذان واوري نو دا کلمه وایي، نو لکه څنګه اللهم رب هذه الدعوة التامة هغه په بابت کې کوم کلمات راغلي هغه هم يسمع الآذان نو دلته يسمع المؤذن نه مراد دی چې مؤذن آذان وکړو او د مؤذن والآذان واورېدو او بیا دا کلمات ویل نو هغه په بابت کې فرمای غفر له ذنبه دا ګناهونه به وبخل شي. او یو روایت کې مې چېرته درود هم کتلی و. نو زما عزیزانو اذان چې کله شروع شي دا هغه آداب دا دي چې که روان یې نو ودرېږه، که ناسې ودرېدل نشته که روان یې بهتره دا ده چې ودرېږه، که خوراک کوي تلاوت کوي هغه رستو کا، که چا خوراک بیا هم دی به وجود کې ګناه نشته، د مستحب طریقه درته ښایم. مؤذن اذان جواب ورکا، درود بیا ووایا، ب اللهم رب هذه الدعوة التامة هوایا، بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا هم ویلشي وأشهد أن محمدا هم ویلشي عبده ورسوله، ورپسې رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا هوایا. نو د دې یو څو فواید راووتل. د اشهد ان لا اله الا الله نه مخکې به اول څه ووایې؟ درود به ووایې. یو ځل چې درود دی وویلو نو سل ځلې به لس ځلې به الله تبارک وتعالی په تا باندې رحمتونه ولېږي، دارنګه دعا هم قبلېږي. بیا اللهم رب هذه الدعوة التامة ووایا، دغه برکت به دا وي چې الله تبارک وتعالی به ستا دپاره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شفاعت حلال کړي. دریم نمبر باندې دا چې اشهد ان لا اله الا الله او ورسره رضیت بالله ووایې، ګناهونه به د الله پاک معاف کړي. واذان اورېدلو سره جنت دخول او دارنګې دې دعا سره ګناهو بخنه، اللهم رب هذه الدعوة التامة سره شفاعت حلال واله. نو که دا وظیفه مو صرف ونیوله ان شاء الله العزیز خامخا به جنت ته ځای او ایمان سره به الله مرګای مونږ تاسو ته نصیبوي. الله تبارک وتعالی دې په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي.